یو دام خلقو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا دومره عظیم شخصیت دی چې د الله رسول د په باره کې فرمایي او تقریبا چې کله خطبه کې تذکره راشي نو د دې نوم سره دا ویل کېږي واشدهم فی امر الله عمر. اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ترین انسان وہ عمر تھے. دا اللہ دا رسول الفاظ دی واشدهم فی امر اللہ عمر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بعض صحابہ کرامو دا غي صفات ذکر کړي. امین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح، د دې امت امانتدار شخصیت ابو عبیدہ دی. اقضاهم علی، د دې امت فیصله کوونکې قاضی په قضا کې مړنه انسان اغا علی دی. ارحم امتی بامتی ابو بکر، زما په امت کې انتہائی مهربان ترین شخصیت اغا ابو بکر دی. په حیا کې د ټولو نمخ کې حضرت عثمان ذوالنورین دی. په حلال او حرام باندې پوي کس حضرت معاذ دی. په فرایض باندې میراث باندې پوي کس زید ابن ثابت رضی الله عنه دی. د هر چا خپل خصوصیات. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خصوصیت دا ذکر کړي واشدهم فی امر الله عمر. اللہ کے معاملے میں سخت ترین انسان وہ عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چې کله د مکې نه هجرت کولو د الله رسول په محرم کې صحابو ته اجازت ورکو چې زی دلته نه مدینې ته. د مدینې خلکو په شدت سره انتظار کولو او دا غي اصرار او پیغمبر علیه السلام ته چې یا رسول الله تاسو سره د خپل مرګرو مدینې ته راځي مونږ تاسو ته دلته ځای درکو او هر قسم حفاظت ذمہ داری مونږ درکو. دا الله رسول د خبرې د پخلینه پس صحابو ته فرمایل چې زی صحابه کرامو په محرم کې هجرت شروع. محرم، سفر، بیا پر ربیع الاول کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش میاشت هم ده او د وفات میاشت هم ده. په هغې کې د الله رسول هجرت وکړو په خپله او مدینې منورې ته په 8 ورځو کې ورسېدو. د هغې نه مخکې صحابه هجرت کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هجرت کې صرف یو کس دی او هغه کس دی چې په هر موقع په داسې ځایونو کې چې نور صحابه به ورسره نو د الله رسول سره باغه و. په غار ثور کې ورسره هغه دی، په هجرت کې ورسره هغه دی، په ابتدا ایمان راوړو کې ورسره هغه دی. بغیر د دلیل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفات باندې اعتماد په وجه باندې د هغې دعوت قبول کوونکې کس چې دا یې نه دي ویل چې ما ته څه معجزه او دلیل وښیه، هغه کس ابوبکر رضی الله عنه دی. دی وسره او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ځان ته هجرت کړی دی او د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه مخکې چې د الله رسول فرمایل چې ځئ نو دی روان شو. نو صحابه کرام به پټ پټ تلل، پټ پټ بتلل، هغې به هجرت کول. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله هجرت کولو ځکه به پټ لل چې اسینې مشرکین په لاره کې ایثار کړي مونږه بیا موږ د هجرت نه پاتې کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې هجرت کولو نو بعضې کسان د عمر صاحب سره شول وی مونږ تا سره ځو قافله کې ځکه چې لوی لار د مدینې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هجرت شروع کول نه مخکې پټ هجرت خو لاسه کې چې خانه کعبې ته رالو مشرکین ناست او داسې د مشرکینو یو ډله ناسته وه تپه زور د هغې و. هغې ته یې ووی چې زه هجرت کوم کوم یو کس خپله ښځه هغه کونډول غواړي او خپله مور بورول غواړي نو هغه زما مخې ته راشي ما دې ایثار کړي. تورې یې رستی و. ابو جهل غټ غټ کافر د مکې سرداران هغې سرونه ټیټ کړي او د عمر صاحب خبره یې نه رد کړه نه ورته مخې ته راغله. دا هغه عظیم شخصیت، دا هغه عظیمه هستی ده چې کله د اسلام راوړو نو د ایمان راوړو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې چې صفا غر چې نن سبا کوم وروڼه زمونږ عمرې او حج ته تللي دي او صفا غر یې لیدلی د کوم نه چې سعی شروع کېږي د دې سره متصل د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کورو. دا په هغه صحابو کې دی چې د صدیق اکبر په 2 ورځ باندې دی مسلمان شو. د ده په کور کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پټو صحابه مسلمانېدل او هغه هغې څخه به تلل نو هلته به کېناستل د مشرکینو نه په ډډه.
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ایمان راوړ وی چې یا رسول الله باس نور و پټ مزونه نه کو خانه کعبه ته دومره زورور او سخت انسان دا زړه غواړي دا مضبوط اعصاب غواړي دا سختی د دې نه مراد هغه قوت ظاهری نه ده د جبه سختی نه ده بلکې دا د زړه او د اعصاب مضبوطیا ده او اردو کې وایي دل ګردے والی بات ہے دا هغه څوک داسې خبرې کولای شي چې دا هغه اعصاب انتهایی مضبوط وي لیکن دغه کس چې ما تاسو ته تعارف وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم د صدمې په موقع باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مغلوب الحال او په کوڅو کې به د مدینې ګرځېدو تورې راستی و وي کچاو چې د الله رسول وفات شوی د سر به پرې کوم نه دی مړ دومره لوی غم چې د سړي دا حالت وي د داسې کس د الله رسول وفات شوی نه دی ژوندی دی البته هغه چې زمونږ نه لږ په ډډه شوی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام 40 ورځې دپاره د خپل قوم نه په ډډه شوی او تور ته تللی او خلکو وی چې موسی مړ شو نو هغې د سخي پوجا پاټ شروع کو قرآن پاک کې د هغې تذکره ده او موسی بیا رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی نه دی هغه ژوندی دی هغه صرف د هغه خپل خاص حالت ته د وحي هغې ته تللی دی او د الله رسول به بیا راځي او دا منافقین چې کوم دی نو د دوی به عذاب یلی دا کوم چې په مسلمانانو کې پوټ او تفریقه پیدا کوي دا ټکې به هغه کور د مدینې په کوڅو کې ګرځېدو چا جړلی نه شول حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه په خلفای اربعو کې هغه عظیم شخصیت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې هغه د ټول صحابه هغه ته د تسلی باعث ګرځېدلی دی د هغې مخې ته حقیقت راوستی دی هغه د لاس نه نیولی دي د حضرت عمر غون شخصیت هغه حق ته او درستې خبرې ته راوستی دی دغه وخت کې هغه پیغمبر علیه السلام سره خو د ساوتو په وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سحر د پیغمبر علیه السلام طبیعت خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله نن خو ستاسو طبیعت ښه دی او ساخ په وخت کې پیغمبر علیه السلام وفات کیږي د پیر ورځ ده ستاسو طبیعت خو نن ښه دی نو د دې یو کور په صنح کې او د مدینې منورې نه لغونې بهر د آبادۍ په څنډه یا رسول الله زه هلته لاړ شم رضی شوي هلته تللی نیم نه ستاسو طبیعت هم ښه دی د الله رسول ورته اجازت ورکړو ویاو چې څنګه هلته لاړو هلته ورپسې خبر لاړو چې د الله رسول دنیا نه تشریف یوړ هلته رالو اوس دا کس چې یوازې پیغمبر علیه السلام سره وخت په ډېرو ځایونو کې تېر کړی او د ده به څه حالت وي لیکن الله پاک دومره مضبوطیا ده ته ورکړي وه چې کله رالو اوس عمر صاحب دا حال لے دا عثمان صاحب دا حال لے دا علی صاحب دا حال لے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ د لور کورو پیغمبر علیہ السلام چې کوم ځای پروت دی حضرت عائشہ بی بی اجازت اغوستو ترانه نوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پروت دی شوی کتو په باندې راټیټ شو او وی چې یا رسول الله الله جل شانه یو مرګ پتا راوسته د هر چا دپاره دا یو مرګ دی بل مرګ به پتا نه راځي دا غ حقیقت د عمر صاحب د خبرې رد کول تو وفات شوی او په تندي باندې خپل کو دا خبره وکړه ټول خلق حیران شو د کور افراد بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره متصل جماعت بهر ووت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بجلاره کې جماعت کې ګرځېدو دغه به وي پزان نه پویدو دې مغلوب الحال وي چې د الله رسول نه دی وفات شو داسې یو دیوال سره ناست خلکو ته دغه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی وفات شوی که چا وی چې وفات شوی زه به خبره خلم صحابه چپ ناست دي جماعت کې سرونه ښکته کړي دي غم صدمه دومره ده چې هغه د برداشت نه بهر ده لیکن د عمر دا حالت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق صاحب د لاس نه ونیو وته را پاسه زما خبره ته غوږ کړه هغه په ځان نه پوه بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه پرېښو منبر ته رالو دوه روایت دي یو روایت دا دی چې منبر سره خوا کې ودرېدو او بل روایت دا دی چې منبر باندې کېناستو او د الله رسول
صدیق اکبر ته خپل حیات مبارک کې کوم مقام ورکړی نو هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله څه مهم باندې چرته تلو نو بیا به صدیق اکبر ته وایي چې خلکو ته وموز ورکړي امامت صغرا او په خپل حیات کې نیابت هغه په داسې موقوع باندې به صدیق اکبر ته حوالو نو ابوبکر صدیق صبرالو ابه د قرآن پاک یو څو آیتونه وی پاغه کې یو آیت د قرآن کریم دا وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئما او قتل انقلبتم على اعقابكم محمد صلی الله علیه وسلم خدا الله پیغمبرو دا غین مخکم پیغمبران تیر شوی دي وما محمد الا رسول پیغمبر علیہ السلام دا الله رسول خدای نو معبود نو الہ نو خالق کائنات نو رب السماوات والارضین نو د دې کائنات و نظام چلون کې دی پسې الله دی د دې کائنات و نظام هغه الله چلی هغه باندې خوب ناراضي لا تاخذه سنه ولا نوم نه هغه باندې جوټه راځي نه غود کی هغه کمزور نه دی هغه په هر صفت کې کامل له هغه کې نقص نشتا سبحانك اللهم اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے دا ہر ایک کمزورتیاں ته پاک ہے مرگ پا اللہ نرازی اگر حی و قیوم دے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے ابتدا کے لیے بھی وقت کی تعین نہیں اور نہ اس کے انتہا کے لیے کوئی وقت کی تعین ہے اگر ہمیشہ نہ دے اور ہمیشہ بھی لا تأخذه سنة ولا نوم پاغبان نہ جھوٹا راضی او نہ پہ خوب راضی جھوٹا او خوب راتل انسان کمزورتیا دا د حاجت ته دا د متازګی دا دې ته د ضرورت ته لغتن د انسان باندې راتل دا د انسان کمزورتیا دا د حاجت ته کچری خوراک سکاک دته نور کې دی به امري د خپل بقا وجود باقی نشي ساتله او الله جل شانه كل من عليها فان ويبقى رب وجه ربك ذو الجلال والاکرام زمین کے اوپر جو بھی جاندار اور ذی روح ہے وہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اگر اللہ جل شانہ ذات ہمیشہ باقی دے اغمان فنا ناراضی باغ کی تصورات ناراضی دا تغیرات ناراضی اگر جسم نہ دا ہر چیز نہ پاک نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا آیات صدیق اکبر په منبر باندې تل دا نازل شوی د دینه مخ کیو دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی دا وحی دغه وخت کې نه دراغلی ځکه چې دغه وخت کې پیغمبر خو دنیا نه تشریف یوړو دا وحی نازل شوی دا آیات چې زلولم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې پاغي نازل شوی د خندق په موقع دا غزوه احد په موقع په احد کې مسلمانانو ته نقصان رسیدلو زاغه ته شکست نشم ویلې نقصان وته ویلې تاوان رسیدل او یا کس صحابه کرام شهیدان شوی البته قیدیان یوم نو او کافر په بدر کې او یا کسا قتل شوی دي او یا قیدیان شوی اسیرو تړلی روست او په احد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په میت کې او یا کس صحابه کرام شهیدان شوی دي لیکن قیدی یوم نه دی جوړ خپل ځان سری قربان کړی دی لیکن د کافر لاس ته ځان نه دی ور کړی بهر حال دغه وخت کې په احد کې دا نارم اواله شد الله رسول ته زخمونه رسیدلیو دا تندې مبارک دې طرف ته زخم مخ مبارک باندې زخم د خود کړي خخې شوی ابو عبیده ابن جراح کړي په خپل غاخونو استوي او غاخونه مبارک مخامخ هغه مات شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کافر مشرک په میدان کې پټ یو ډوغل کنسته او هغه کې د الله رسول غرزیدل نو خپکه چې کوم دینو اوړېدلی و هغه کې دغه راغله دردونه راغلو د ټوله خبرې به صحابه لاس ور کړی دی به اوچت کړی دی مبارک چې څنګه پرې وته دغه وخت کې چې نخ کاریدو نو یو کافر چغه واله چې ان محمدن قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو دا چې چغه وارون د مسلمانانو حوصله غړي وړي شو منافقین دغه حالت جداو منافقین خوې
چې د عبد الله ابن ابی به ځان سره په ننواتې کې بوزو او ابو سفیان ته بلاړ شو، هغه ته به ووایو چې موږ ته معافي راک. منافقین وي دا خپل اسلام پرې خلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع نه علاوه کار. بعضې کمزوري زړونو والا هغه میدان پرې خو چې د الله رسول لاړو نو موږ څه کوو؟ اوس د پاره جنګیږو. بعضې داسې صحابه کرامو د هر چا خپل خپل مزاج وي. د حضرت انس رضی الله عنه تر دی د هغه نوم دی انس ابن النضر. هغه وایي چې د الله رسول چې کله د دنیا نه لاړو نو یو تم وایي داسې روان دی، بل تم وایي چې اوس په دنیا کې د ژوند څه فایده، بس چې په کومه لاره غتلی دی نو موږ هم په هغې لار باندې سر ورکړو. یو تم وی بل تم وی. هغه صحابه چې هغوی په میدان کې ناستو د هغوی لاس خو کار نه کولو. حضرت انس د حضرت انس صاحب تره حضرت انس د هغه نوم هم دی انس ابن النضر. هغه ورته حوصله ورکړه، پاسې د تورې راواغېسته او بیا چې کوم مشرکینو کې جنګېدو هغه یې هم وهل او په خپل هم شهید شو. وایي چې په کومه لاره غتلی دی موږ هم په هغې لار شو. اصل خبره دا وه. په دې موقع باندې بیا د الله رسول مبارک چې کله خلکو ولیدو صحابه نو د الله رسول آواز وکړو او صحابه ته یې مو وی چې آواز وکړئ دې خلکو ته چې دې خوا راشئ، زه دا یم د الله رسول دا یم. چې څنګه دا آواز شو نو هغه کسان چې په میدان په آخري غاړه ولاړو یا وتي هغه ټول بیا راغلل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیرت وکړه او چې څنګه اول مشرکین په تیښتو داسې په آخر کې بیا هغوی میدان پرې ولاړل. بیا نوعیت بدل شو. دا آیات نازل شل وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر ہی تھے، وہ تو رسول ہی تھے. یعنی غخدینو قد خلت من قبله الرسل، دا غین مخکم رسول تیر شوی دی ټول بشری شکل کیو. افا اماتا کچره دے په خپل مرګ باندې وفات شي او قتلا یا سوک اوجنی انقلبتم علی عقابکم، تاسو بیا د دین نه برګشت کیږئ، بیا به اعراض کوئ، بیا به الټا وړئ. بعضې وی چې موږ خپل آبایی دین ته بیا نو او دا خبرې به ډېرې منافقینو کولې. ومن ينقلب علی عقبیه، الله پاک فرمایي چې کوم کس واپس شو دین پرېښو مرتد شو د جاهلیت لارې اختیار کا نو فلن یضر الله شیئا، دی الله جل شانه ته هیڅ قسم ضرر نشي ورکولی، هیڅ قسم ضرر نشي ورکولی. وسيجزي الله الشاکرین، او الله جل شانه به شکر گزار او قدردان خلق ته بدله ورکي. بیا مخکې فرمای وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هر نفس په خپل د الله په حکم باندې مري، کتابا مؤجلا، او په خپل وخت باندې مري. چې کوم انسان دنیا ته راځي، دنیا ته د راتلو نه مخکې داغه په دنیا کې عمر، داغه رزق، داغه وخت، داغه اجل او نیټه، دا هر څه د مخکې نه لیکلی شوي چې دا هر څه لیکتي. بیا د خپلو محبوبینو په تلو باندې بیا دومره صدمه چې سړی د دین په باره کې سوچ وکړي، دې ته بیا څه ضرورت دی؟ دا لار متعین د راتلو والا څوک پاتې کېدونکی نشته. بیا ومن یرید ثواب الدنیا، اصل خبر الله جل شانه کوي هغه دا ده چې څوک د دنیا بدله غواړي نؤته منها، موږ به هغه ته دا بدله ورکو. ومن یرید ثواب الاخرة نؤته منها، او چې څوک د آخرت بدله غواړي موږ به دا ورکو. وسنجزي الشاکرین، لیکن موږ به قدردان و شکر گزار و ته بدله و جزا ورکو. دنیا میں جینے کے لیے اگر کوئی اس لیے جیے کہ وہ دنیا کمائے، دنیا ہتھیا لے، دنیا کی عزت حاصل کرے، کوٹھی اور بنگلے بنائیں، اچھی سے اچھی سواری حاصل کرے، لوگوں پر چاہے ظلم کرے، حلال اور حرام کے اندر کوئی تمیز نہ ہو، اس کا مقصد، اس کا مطمع نظر، اس کی انتہائی مقصود صرف اور صرف دنیا ہو، تو اللہ پاک کا ارشاد ہے ہم اس کو یہ دیں گے. دا بو ته مونږ ورکو. خو آخرت کې د ځای نشته، دا هر څه د دنیا کې ملاو شي. او چې څوک آخرت غواړي د خپل بقا د دې لپاره غواړي چې زه آخرت حاصل کم، دا الله رضا او خوشنودي حاصل کم، نو الله جل شانه به د تدا ورکي.